زونه خفه یم لکه زه چې په تکبیر اوله پسې خفه یم زما په زوی زما آخرت نه خرابېږي خو زما په تکبیر اوله به زما آخرت خراب شوی وروڼو دې ته ایمان وایي د ایمان حفاظت پکار دی ایمان کوټه کېږي ایمان په دې کوټه کېږي نوجوانانو چې د چا مور پلار ژوندي دي او د زوی نه تنګ دي د فساد دور دی او د نېټ فیسبوک برکت دی دا د نېټ فیسبوک په پیداوار دی دا نه وی د دې د سترګو د نو ختم کړی دی د خویندو میندو د سرونو یې پټه کوزه کړې ده د نوجوانانو د سترګو د حیا کوزې کړي دي نو چا په ګیرو کې کرسۍ جوړې کړې چا د سیکانو شان ویښته پرېښودو خو دل کې کان اوسې سن لې چا چې په ګیره کې کرسۍ جوړې کړې خو خامخا مې ګیرې پرېږدې خرایې ما اوس موږ وایو زه سړی که خرایا فشار پورې مه کوه کرسۍ پکې مه جوړوه د سیدو په جیل کې یو جیلرو ډېره اوږده ګیره وه مفتي کفایت الله صاحب د سیدو د دارالعلوم شیخ الحدیث ته تپوس وکړو وایي ستا دا دونه اوږده ګیره ولې ده سرکاري خلکو خو دونه اوږده ګیره نه وي ګیره یې خو دونه اوږده نه وي او شور شان ټیټی نو وایي دا ولې وایي زه احمد علي لاهوري رحمه الله په درس کې ناست وم دا ډېر لوی ولي الزمان وي هغه یو حدیث وي چې کوم سړي ګیره نه وه او دې بېګیرې مړ شو مسلمان دی کافر نه دی کوم نه ښه دی نیک اعمال یې کړي جنت ته به ځي خو نبي علیه السلام وایي چې په جنت کې به ورته ابدالاباد الله زما مخ نه ښیي د ده زما مخ بدي شو الله به زما مخ نه ښیي وایي ما چې په هغه جنت کې اور ولګي چې زه پکې محمد رسول الله نه وینم موږ وایو فرانس ته نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه نو فرانس خو یو پېر وکړه ای زما نوجوانه وروره تا چې په ګیره کې کرسۍ جوړې کړي دي تا چې په دې ځای کې ګیره پرېښودې ده د بره مې د ګیره خرایلې ده منګکانو د لمر څټلې دی ته چې په شلو رکعاتو تراویح ولاړې زما دې د خدای په ذات قسمي ولاړ په تراویح ته ګستاخ رسول یې ته چې تلاوت ته ناستې ته د قرآن پاڼې وې خو زما دې په خدای قسمي ته ګستاخ رسول یې ته چې د سهار په مانځه کې ولاړې ستا شکل د ګستاخ رسول دی کله زما آرمي والا دی یو ورځ د هندوستان وردي واغوندي نو بیا به بالا افسر معاف کړي چېرته یې معاف کړي چې ته فوجي زه وایي تا څنګه د بل ملک وردي اغوستې ده ته فوجي د محمد رسول الله تا ولې وردي د یهودي اغوستې ده الله دې زموږ د زړه سترګې ویښې کړي موږ مسلمان چې دین ته کوم تکلیف ورسوو دا به د نبي علیه السلام په زمانه کې عبدالله ابن ابی ابن سلول دې رسول که چهرې خپلې په سنت طریقه کوئ نه مذاقونه پورې مه کوئ کرسیانې پکې مه جوړوئ کیسې میسې پکې مه کوئ خو یا ګیره پرېږدئ یا یې خرئ څنګه خبره ده خدای به توفیق درکړي او دې کار ته ډېر لوی ګناه وایه چې ډېر لوی ګناه کوو ولې که په دې حالت کې تا له مرګ راشي بیا به د رسول الله خپلې مخ ته نه پرېږدي ایمان په دې کوټه کېږي چې د کوم زوی مور پلار ژوندي دي او مور پلار دې خفه دي نن سبا ما د نېټ برکت دی چې د چا یو زوی دی پلار ته یو تکلیف دی د چا دوه دي پلار ته دوه دومره حد ته خبره راغله چې پخوا به کله پلار ناست و نو زوی به ډېرې پیرې وي چې ما خبره وکړه خو نه شم کولی بیا مې خپل تره ته وي ته راشه زه دادا ته یو خبره کومه خو نه شم کولی چې هغه به راغی موږ واپس لاړ یاره مې د مشر ورور طبیعت ښه نه دی نه شم ویلی ښکلی د ادب وخت اوس چې زوی په کور کې ناست وي پلار غریب غلی یو طرف ته ناست دی وایي ولې ویل لیونی سپی دی ورکړه دې وځي بیا خبره کوم د زوی د بدبختۍ لپاره دا خبره کافي ده چې د ده نه یا مور یېرېږي یا د پلار یېرېږي دا به زوی چې د چا نه مور یېرېږي د ډېرو زامنو د وجې نه مور په کور کې خبرې نشي کولی ولې دا هم د امریکې سازش دی تا دې ویلي چې د مور خدمت مه کوه د ډېرو زامنو د وجې نه پلار خبرې نشي کولی او دې حده پورې بېدیني راغله چې خلک په مجلس کې وایي حرامي زما د پلار دی حرامي زما د مور ده دې ته خبره ورسوه حالانکه د مسلمانانو تاریخ دا نه دی رسول الله مبارک فرمایي یو سړی دا غواړي چې زما رب زما نه خوشحاله دی او که خفه دی نو دې وګوري چې د ده مور پلار د ده نه خوشحاله دی او که خفه دی که مور پلار دې دواړه خوشحاله وو خدای دې خوشحاله دی که مور پلار دې خفه وو نوجوانان واورئ که د چا مور پلار مړه جو خو زموږ سره سویره دي خو که ژوندي نو تبلیغ والا وایي جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے چانس راشته اوس خپل پالونه صفا کوي نن چې لاړې دا ټوپۍ دې روانه مور ته مخ پوکې کېده وایي ما ته اوسه پورې پته نه وه اوس پولیس یې راته د نبي علیه السلام حدیث وي نن نه پس که تا وایي چې ورځ ده چې زه وایم چې ورځ ده که تا وایي شپه ده زه وایم شپه ده نبي علیه السلام فرمایي چا ته خپل پلار دی مخ ته څوک دی یا زما پلار دی ده له خدای د یو حج او د عمرې امر ثواب ورکوي دا صحابي ورته وایي که موږ دوه پیرې وګورو د دوه اجرو وایي که درې رسول الله مبارک وویل ساده دی وایي که سل پیرې وګورې د سلو اجرو وایي ته به کتو ستړی شي الله پاک به په ثوابونو ستړی شي هېرونو که د چا نه پلار یا مور خفه وه که دا سړی تبلیغي دی خدای تبلیغ نه قبلوي
حفظ نه قبلای کله عالم دی خدای علم نه قبلای کله قاری دی خدای تجوید او حفظ نه قبلای دې که مسلمان دی خدای مسلمانی نه قبلای او د چا نه چې موږ پلار خپای او دې کلم لري دې بسور کافر دی او کلمه وته نه هر څومره نه کوي چې کړی کله د جمعې په شپه د روزي په میاشت کې عبد الله چې مشهور کافر دی دلیل سره نبی علیہ السلام زمانه کې یو کس مړ کېدا القمانو میو خزیران وي زما خاون دی او کلمه نشي ویلې نبی علیہ السلام نه ابي دالای ژوند دي بیا به شیخ بابا مړ بیا به راولا بیا به د خمسن سره دی بیا الله رسول ټول شپه تاجد ولري او د ورځې همیشه روزي کال دولس میاشتې ډیر نه سره دی بیا به ته خوشاله کې خبا خدای رسول زدي خبا وی ولي چې کله زما د خزي خبر راشي د خزي خبره مونږ زمانه وسو ملکان کې هغه تور سره ده ما موږ په پیری د موږ منګوري نو اته کړه د تور سره ده پکاسو غرشي تور سره په خپل ځل رسمه د شنو لشي او کس پین سره د کله لاړه د اسمان لاندې او د اسمان د پاسه به سپین سره ویني رسول الله مبارک په کاش چې د ماسوکر په مانځو ولاړوي او زما مور راغله او ما ته ویل چې وا محمد ما به موږ وخت کړو اما د خپل مور نه ډول لاسونه چابیره کړو چې جی اما زما مور ته سوي ونشته جوانانو که چې خپل خزلې په 1500 جوړه واغستا چابې له سره په 2000 باندې الله باندې الله ما کوي خزلې په 1500 واغستا په 300 پالي شارستي دي د مامور له یخي ولې د جولای کې یخي خپل امریکای د په 700 روپے سیټل واغستا هغه له سره په 1300 روپے دي الله باندې خدای ما سپر پاور دي خزې د بکور کې وې چې زه نوکریم ته نوکریم زما پلار وزیر اعظم دی مور مې وزیر اعظم چې دی وشمنه ته شپه کوي ورځ ورې ماته د مور پلار سره خبرې نه کوي ان کیدکن عظیم دخل ډیر لوی مکر دی فرام ډیر لوی مکر دی حبایل الشیطان دي کنه او خزې داسې خپل خاوند موټیویټ کوي چې راشي غریب پټی کار کوي د منګوري په دکان کې چې راشي او د دې سړي زوی نو دې بلار ته یو په روپۍ نو دا خزه په دې دورانه هغه ته بیا روپۍ غواړي وخت چې روپۍ وخته او دا چې د پټی کې دغه درکړه په 3 غنټې حساب راځي خاون زه د براشي او په دې ورونو په شو د اجلې والي لکسات روسته چې هغه بیا سو غواړي وای ته ډېر به شرمای وخت د بیبي مالې نیول وا دا د سترګې دی راوته خو دې نیول سبا لا اوس دا کې نو باندې کې بس خزي خبره په یو وګ راوځي په بل به باسي بالکل بینه باندې نمور پلان بارکی رسول الله مبارک په خطه خبره بین یا صحابه ولګل میتاس دنه لګی لاندې کې وایي سي